ریسرچ کوم تر اوسه پرې ریسرچ کوم کنه او هم کړلو الحمدلله. دا ریسرچ کوم دی کنه دا تاسو لا سم مخصوص ول پوه شو کنه او د عمومي په پویدې پورا پوه شو دا لګه تاسو روشنو شو چې ریسرچ دا ټکی نه دی ریسرچ زګه دا وایم چې دام نیمګړی ټکی دی اصل کې دا سرچي ریسرچي انسایټي او انوینشني او دا غینه بعد ډیولپمنټي. اکثر موږ دا خبره اوریدلې د ریسرچ ان ډیولپمنٹ یا آر ان ډي دغه څه دا شارټ کټ خلک استعمالي. نو موږ خو دا تاسو چې دا ریسرچ ته پوس کوي دا خو ټیک ده لکه اور په عام د خلکو ته پته ده چې ریسرچ څه ته وایي. خو زه صرف دومره ما ایډیشن کول چې دا صرف ریسرچ نه د څلور مختلف غټ ایریاز دی هغه چې کله خپلو کې ملاو شو هغې نه بعد ډیولپمنټ کېږي. اوس راځو د ریسرچ ټکي ته چې دا ریسرچ موږ په څه باندې کوو او څه محسوس شو. بالکل د ټول لومبۍ خو دا ده که نه زما په دې دنیا کې هېڅوک هم دشمن نشته د دې ریسرچ نه بعد. ټول ښایسته خلک دي او ډېر زبردست خلک دي او چې کوم خلکو کې لږ ډېر غلطیانې لږې ما کې هم شته لږې بل کې شته دی نو دا خبره خو شته. نو لومبۍ خبره خو ما ته کومه محسوسه شوه هغه دا ده چې لایک there is no one enemy کوئی دشمن نه یې مره کوئی څوک دشمن زما نشته. نو دا ولې څه وجه ده؟ نو دنیا خلک چې دشمنان دي دا دشمن جوړ شوي دي دا ولې تاسو ولې چې دشمن زما نشته؟ ګوره ډیفرنسز خو یي که نه د انسانانو منځ کې او په دې ډېرو څیزونو کې د ډیفرنسز د وجې نه دنیا ډیفرنټ ده. لکه ټوله دنیا کاڼې نه دی ټوله دنیا بوټې نه دی او دا ټول ډیفرنسز دي که نه. دغه نمبر انسانانو کې هم ډیفرنسز دي خو د دې ډیفرنسز په منځ کې خپل یو داسې اتحاد څنګه جوړېږي چې د هغې د وجې نه یو ښکلې د ښکلا نه ډکه دنیا وي. نو اصل کیسه دا ده که نه چې د ډیفرنسز باوجود یونټي څنګه راځي. دویمه خبره ده د ډیفرنسز په بنیاد باندې ډیویژن څنګه کېږي. نو دا ډیویژن چې کوم دی دا شیطاني عمل دی او د ډیویژن په بنیاد دشمنیانې جوړول. نو دا لفظ دشمن دا د انسان د پرشته نه بالکل. نو دا زما خیال دی چې لکه دا ما ته کلیر شو چې څوک دشمن زما نشته دی. ښه او بل دا خبره چې مثال دا کم خلک دي که نه ته چې دشمن مثال زما نشته دا خلکو به څنګه دشمن ورک شي چې ګوره دا دوه خبرې که مونږ زده کړو یو نیچر دی یو کلچر دی او یو زمونږ هدایت راغلی دی لکه دین دی زمونږ اسلام دی زمونږ ایمان دی قرآن پاک دی حدیث شریف دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی بیا د هغې نه بعد د صحابه کرامو او د غټو غټو علما کرامو زمونږ د بزرګانو دا ژوند دی دا ټول کیسې دي که نه. نو دا اصل کې زمونږ دپاره هدایت دی. نو په منځ کې هدایت دی خی طرف ته انسانیت دی یا نیچر دی او ګس طرف ته زمونږ کلچر دی یا دنیا ده. صحیح شوه. نو کله چې مونږ په دې پوه شو چې دا کلچر د وجه نه مونږ انفلوئنس نشو او خپل نیچر انډرسټینډ کو او د بل نیچر هم انډرسټینډ کو او د دې نیچر د ضروریاتو مطابق دا چې کوم دینی هدایات دي د هغې هدایاتو مطابق خپل ژوند تیر کو نو د دشمنیانې به په خپله ختم شي. کلیر نه وي نو چې زه په بله طریقه بیا مثال درکړم تاسو څه کلیر شئ تاسو په دا کې مونږ صرف کوم دا خبره ده وکړه نو دغه ډېر په تفصیل سره وکړه که نه باندې پوه شو تاسو نو دومره تفصیل صرف کې ډاکټر انګلیش ټکي د استعمالوي پوه شئ. که نیچر صرف دا دی که نه لکه فطرت زما فطرت د دې دنیا فطرت او کلچر دا دی چې په دې فطرت د دې فطرت په موجودګۍ کې مونږ کم نمبر لباس اچوو کم نمبر خبرې کوو کم نمبر سوچ زمونږ ډیولپ شوی دی د دې نیچر مطابق. ګوره ساده خبره ده نیچر او نیچر به په خپلو کې پروډکټ کوي دی به خپلو کې ملاویږي د دواړو نیچر او نیچر ملاب د وجې نه به یو ریزلټ راځي هغې ته به کلچر وایي. لکه پر ایگزامپل دا یخه علاقه ده نو دې ځای کې دا چې کوم دنیاوي نیچر دی دا قدرت چې کوم دی دا یخ دی او زما هم یو نیچر دی نو زما نیچر او دا نیچر خپلو کې ملاو شو دلته به مونږ زه به یو کلچر جوړوم او هغه کلچر کې به درې خبرې. لومبۍ خبره دا ده چې دا نیچر ما له نقصان رانه کړي. دویمه دا ده چې دې نیچر ته به زه نقصان نه ورکوم او دریمه خبره دا ده چې د دې نیچر نه به زه فایده اخلم او دا نیچر به زما نه فایده اخلي. نو د دې په بنیاد کې چې کم کلچر زمونږ جوړېږي کم پروډکټ جوړېږي هغه به کلچر وي. لیټ سپوز زه د یخې علاقې ته رالی یم نو زه به ګرم کوټ اچوم نو ما یو کلچر جوړ کړو زه په دې ځای کې خبرې څنګه کوم
او کارونه څنګه کوم. لیټ سپوز تاسو ګرمیانو موسم ته لاړ شئ، هلته ګرم نیچر دی. زما نیچر هلته چې لاړم نو هغې ځای کې به ما ته فکي او د فین او د ایسي او د دې څیزونو ضرورت وي، نو هلته به زه کلچر بدلوم. نو دغه کلچر چې کوم بدلیږي دا کلچر ډېر ښایسته څیز دی، دا ډېر کلرفول او دا زموږ د سهولت لپاره وي. خو کله کله دا کلچر دومره زیات غالب شي، دومره زیات زورور شي چې زموږ دا اوریجنل نیچر نه دی، زما ځان دا لاندې پاتې شي. زما کم اوریجنل خپل ځان له صلاحیتونه دي دا دباو شي، دا پریس شي او زما باندې ټوټل اثرات چې کوي دا د کلچر شي. لیټ سپوز زه دلته راغلم او په دې ځای کې کلچرلی خلک کم کارونه کوي، ښه کوي که بد کوي. که ښه کارونه کوي خو ښه خبره ده چې هغه اثرات ما باندې راشي، خو که بد کوي او هغه بد اثرات په ما رالل نو زما نیچر اوریجنل نیچر چېرته لاړو، زما ځان چېرته لاړو، کوم خدای پاک ما ته صلاحیتونه او کمالات راکړي دي هغه چېرته لاړو. کلیر شو؟ اوس بله خبره ده چې د نیچر تاسو یادوئ چې نیچر که نه او د نیچر اسلام کې دې کې فرق شته؟ ګوره اسلام ډېر زیات غټ ټاپک دی، دا ډېر غټ ټاپک دی. اسلام او ایمان دا دوه خبرې دي. دا اسلام او ایمان دا اصل کې دا نیچر او نیچر به څنګه ملاویږي او د دې په بنیاد باندې کم نمبر کلچر به جوړیږي. اسلام د دې هدایت موږ راکوي. زه اکثر خلک اورم دی وایي یاره دا قدرت چې کوي دا الله به د قدرتونو نه پیژني او قدرتونو نه به یې پیژني، خو الله بیا هغه ډېر زیات غټ ذات دی. او اسلام بیا الله پاک زمونږ دین چې کوي دا یې مونږ ته رالیږلی د دې دپاره دی چې دا نیچر دام نیچر دی، دام نیچر دی، دا سیزونم نیچر دی. نو د دې نیچر په خپل منځ کې میلاب به څنګه کېږي؟ د دې هدایت قرآن پاک کې شته دی، حدیث شریف کې شته دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عملي شکل کې مونږ ته ښیلی دی. هغه ټول هدایت نو زه دا وایم په لنډو لفظونو کې چې نیچر او یا کلچر دومره ورکوټی دی، دا پروډکټ دی. نیچر لږ غټ دی، بیا دا نیچر او کلچر د دې ټولو هدایت دپاره چې مطلب دوه نیچر خپلو کې میلاو شو، د هغې نه کم نمبر کلچر به جوړېږي، هغې مونږ څنګه ژوند به تېروو. نو دا اسلام د دې نه بیا غټ دی، دا دین د هغې نه غټ دی. لکه دین کې چې کوم دي تاسو ته د نیچر خو یو نه وي که نه، 1000 قسمونه وي د نیچر. بیا په انسان کې څومره 1000 قسمونه وي د انسانان او د هغې په خپلو کې څومره ډفرنسز دي. هغه ټول ډفرنسز په یو خاص فارموله باندې میلاول او د هغې دپاره هغه هدایت والا کوم آیاتونه نازل شوي دي او کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته عملي کار کړی دی، نو هغې ټولو څیزونو مونږ ته اسانتیا جوړه کړې ده. زه مثال در کوم ګوره اسلام کې هدایت شوی دی که نه، یا یو حدیث شریف دی یا آیات دی چې هر یو وي، خو زه یو راخلم. اسلام کې وایي تاسو به شکوک و شبهات نه کوئ، شک به نه کوئ. اوس دا یو خبره شوې ده. اوس په دې خبره به زه ریسرچ کوم 15-16 سال به لګوم په دې خبره چې زه به ولې شک نه کوم. نو یو دا ده چې زه به ریسرچ کوم 15-16 سال به تېروم او یو به ډایرکټ د اسلام په دې یو خبره عمل کوم. نو اکثر زمونږ علماء کرام وایي چې دا اسلام ډېر آسان دین دی. نو هغه په دې شکل کې آسان دی چې یو خبره ده او کله چې مونږ ډېر زیات ریسرچ وکړو مونږ ته په ریسرچ کې پته ولګي چې او شک حرام دی، دا غلط چیز دی. نو اوس که په هغې باندې زه دا ویډیو کې د تاسو ته خبرې هم کوم لکه 2 غنټې به دې تېرې شي چې دا شک ولې حرام دی. بل مثال در کوم، اسلام کې وایي چې مایوسي ګناه ده، د الله نه به مایوسه کېږي نه. اوس دا یو خبره شوې ده، ورکوټه شان ښکاري. اوس که په دې تاسو ریسرچ کوئ لکه زه به ولې نه مایوسه کېږم، زه غریب یم، ما ته د رشتو کې مسلې دي، ما ته د 1000 مسلې دي، نو د دې 1000 مسلو نه به زه مایوسه کېږم نه ولې. خو باوجود د ټولو مسلو ما ته اسلام وایي نه به مایوسه کېږي. اوس دا زما خوښه ده چې زه د یو خبره په اسانه طریقه باندې په ځان کې راولم چې او نه به مایوسه کېږم. دا تجربات به زما او که نه زه به په دې ریسرچ کوم. نو په دې مونږ ریسرچ کړی دی 15-16 سال م لګولی دي او هغې نه بعد مونږ ته چېرته دا احساس شوی دی چې او مایوسي خو ډېره سخته ګناه ده. دا خو ښه نه ده. ګناه څه شي د هغه بیل ټاپک دی، خو مایوسي غلط څیز دی. لکه انسان به نه مایوسه کېږي، نقصان دی. او دا که په دې مونږ ځان له ویډیو صرف جوړو نو ګنټه 2 غنټې په دې لګي چې لکه ولې به نه مایوسه کېږي. مایوسي نه ده پکار. د هغې لکه تاسو دا خبره ثابته کړه د ریسرچ نه چې اسلام ټول د انسان د فایدې لپاره دی. یاره جي دا اسلام چې کوم دی که نه، زه 2 خبرې کوم. صرف د اسلام نوم به مونږ نه اخلو، مونږ به اسلام او ایمان 2 خبرې کوو. ځکه چې دا د پړې نه دی. تاسو د پړې مثال وګورئ که نه، پړې چې کوم دی تاسو پړې کې 2 لیئر دي، یي که نه؟ لکه یو پړې جوړئ نو دا یو لیر نه دی، دا یو به داسې تاووي او په دې بل به واړئ.
بیا به دا بل کې څه د مزرې چې ورته وي هغه به ورکې پاڼې به واچوي بیا به تاوې په د بل به اړي نو دا دوه لیرونه سره ملاویږي یو پړی جوړېږي دغه نمبر ایمان او اسلام دوه لیرونه سره ملاویږي دا ایمان چې کوم دی دا شخصي څیز دی لکه زه ځان له یو کس یم زما ایمان څنګه دی په الله باندې په قرآن پاک باندې په اسلام په جنت دوزخ باندې په آخرت باندې دا زما ایمان نه دی دا زما شخصي څیز دی زما ایمان د بل نه زیات دی او که کم دی د دې پته الله ته پته ده او بیا د اسلام زمونږ مشترکه څیز دی ایمان زمونږ مشترکه څیز نه دی دا د دې ایمان او د ستا او د مونږ ټولو ایمان ځان دی د چا کم او د چا زیات خو د اسلام مشترکه داسې څیز دی چې دا کانکریټ شکل کې ښکاري لکه ستا سړکونه څنګه دي ستا روډونه څنګه دي ستا معاملات څنګه دي ستا فیصلې څنګه کېږي هغه ټول چې کوم دنیوي کارونه کېږي په دې ځای کې هغه ستا اسلام دی نو دا ایمان او د اسلام دواړه چې میلاو شي د دې نه پوره هغه دین زمونږ جوړېږي زما ریسرچ نه دا پته ماته لګېدلې ده لکه ریسرچ نه دا پته ولګه چې اسلام او یا دین چې څنګه اسلام او ایمان دواړه به میلاوي انسان د فایده لپاره دي ریسرچ تاسو دغه ثابت کړه فائدې خو لکه ظاهره خبره ده چې فائدې هغه خو تاسو پریکټیکل ظاهره کوي خو لکه اوس تاسو د فائدو خبره وکړه نو ډیر خلک مسلمانان به تاسو وګوري د زیات په تکلیفونو کې دي په جنگونو کې دي په مسلو کې دي نو فائدہ چرته لاړه د څه شي فائدہ دغه وجم دغه ولکه په دې باندې عمل نشته زموږ کنه نو صحیح عمل هم نشته کنه نه زما د خبرې مقصد دا دی چې دا اسلام چې په اسلام ایمان باندې ګوره موږ مضبوط وچلېګو باندې عمل راشي د عمل چې کني دا اسلام دی صحیح اسلام شو دا کنه نو چې کله عملی نو اسلام دی صحیح شو لکه اسې په بیا هم د مشکلات نه راځي مخه دا کنه چې کوم مسلمان په مشکلاتو کې مخ شوی دی دا تاسو وایي چې زمونږ عمل نشته دی د عمل ټکی نه دی دا د اسلام د ټکی سره تړلی سیز دی چې د چا اسلامي نو عمل به وي او که د چا ایمان علما دا چې ایمان کم دی کنه ایمان د ترمامیټر په شان دی اته به والا چې کم دی دا خېجیږي کوزیږي مولوی صاحب ناشته دا کله اوچت شي ایمان کله نه اصل کې خو ایمان باندې خبره ده کنه د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک ته چې ایمان کمیږي زیاتیږي نه قرآن کې راځي یزيدهم ایمانا چې ایمان زیاتیږي لیکن دلته کې کنه مولوی صاحب ما یو علم نه اوریدلی چې کله سړی جمعه کې ناست کنه او بیان اوري هغه ایمان چتیږي دا بالکل تاسو اوریدلی خو دا چې کله بار روزي کنه بیا ډون شي دا خبره ده داسې دغه تاسو خبره کوم کنه دا امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې ایمان ذاتی نه ایمان یو ولار د خپل ځای ولار دی او بیا په اعتراضات راځي هم قران کې راغلي دی یزيدهم ایمانا لیکن دې جواب امام صاحب کړی دی چې دا ولې راغلی چې ایمان ذاتی ورن به خو سوال دار چې چې رسول الله مبارک ایمان هغه کم یدو ذاتی دو ولې دا آیات چې دا د خصوص نه دی دا پوش عام نه دی دا آیات عام دی د کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل دی خاص نه دی دا عام دی نو په دې کې رسول الله شامل دی دته نه استثناء نشي کولی مستثنا ته نشي کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا کې نب کې خامخا دی نو مده یزید ایمان کې هغه خامخا شمه چې نبی علیہ السلام هم زده دوه کمیدو کدا کې د دوسه دل چې نبی اسلام ایمان نعوذ بالله 30 سال کې د 40 نه کم وو نو د سره انسان کفیریږي ورکه چې نبی اسلام کاملو بالکل هغه کم شوی نه دی کم نه دی کی زاد نبی الله قرآن کې ولو یزید ایمان امام صدا جواب ورکړي چې موږ د نحوی جدي کنه علماء نحوی هغه چې د یزید ایمان د ممیز او تمیز جوړي وکله چې فاعل ممیز جوړ شي کنه عین مراد مجازي فاعل مرادي مجازي ماغت مرادي مانت مرادي یو فعل کنه ډایرکټ هغه نه بس ډایرکټ حقيقي فعل مرادي چې کله ممیز جوړ شي هغه بیا مجازي مرادي دلته کې دا یزید او ایمان د ممیز او تمیز دي نو دا معنا د فاعل معنا چې کینو هغه کې دا مجازي راوځي دنه طریقه قلبي مراد دي طریقه قلبي مطلب د زړه کم درد کنه هغه بالکل کمی ګوزتي خو دې ته ایمان نشي په دې کې زه صرف دونه خبره کوم ډېر خولي خبره دا وشي د لفظونه نه دي کم لفظ نه څوک څه مطلب اخلي دې کې غټه مسله ده دې کې په قران کې راځي کنه چې بعض ایتونه د خاصي بعضی د عامي بعضی کنه مجملي بعضی کنه د محکم وي هغه علماء کرام خپويږي هغه آیات چې کوم دي هغه علماء کرام خپويږي زه به د ټکو خبره کوم دا لفظونه موږ نه استعمالو لکه اوس فار ایگزامپل زه یو لفظ استعمالوم او یو بل کس لکه اوس یو لفظ ما استعمال کړو کې دې چې د دې لفظ نه لکه اوس زه وایم پیار مینه محبت کنه پیار وایم
نو کېدای شي تاسو د دې پیار نه د الله سره چې کوم هغه زمونږ مینه محبت دی هغه مطلب واخلئ. یو بل اشک کس چې دی هغې به د هغه نه دې لفظ نه بل مطلب واخلي، یو بل کس به بل مطلب اخلي، بل به بل اخلي. نو په دې موږ ځان په دې لفظونو موږ یو ریسرچ کړی دی چې دا لفظونه زمونږ خپلو کې ټیک شي. موږ ټول ټیک ټاک یو لږه، نه تاسو غلط، نه زه غلط، نه دی غلط، نه بل څو غلط. خو چې دا لفظونه زمونږ ټیک شي چې د دې لفظ نه اصل کې زه کومه مطلب اخیستل غواړم، دا زمونږ یو غټه مسله ده. تاسو د خبرې څه مطلب و؟ زما د دې خبرې مطلب دا دی که نه چې لکه اوس تاسو دا د ایمان خبره کوله که نه، موږ خو مخکې بحث دا و که نه چې لکه په دنیا کې د ایمان او د اسلام د دواړو ضرورت دی. بالکل. کم ته چې عمل وایې که نه، عمل ایکشن، د انسان درې سټیټسي. زه په هغه سایډ باندې صرف لږ ډېر پوهېږم چې کوم زما د ریسرچ سایډ دی، کوم د علما کرامو سایډ دی، هغه ماشاءالله په هغې باندې ښکلي ښه پوهېږي، ښایسته لکه دې ډېرې ښایسته ښکلې ښایسته خبرې وکړې او زما په علم کې ډېره ښایسته اضافه وشوه. زه دا وایم چې دا لفظونه د 3 قسمه لفظونه وي. څو قسمه وي؟ 3 قسمه. یو کانکریټ لفظونه وي، یو ابسټریکټ وي او یو بیلنس لفظونه وي. نو تاسو چې کله ډکشنریانې وګورئ، لکه اوس پر ډکشنري کې نن سبا یو لفظ دی کنکریټ، 3 قسمه لفظونه وي. کانکریټ هغه لفظونه وي چې د موجوده کومه دنیا موږ ته په 5 سنسز باندې ښکاري، حواس خمسه باندې چې کومه دنیا ته ګوري، که هغه د پاست نه ریفلیکټ کوي، لکه اوس د پاست هسټري ته بیانوي یا څه کوي، یا موجوده درته کوم ښکاري. نو یو قسم ته لفظونه دې ته وایي کانکریټ لفظونه. دا لفظونه کانکریټ دي. بل لفظونه یې هغه ابسټریکټ دي. ابسټریکټ داسې لفظونه یي چې د هغه لفظونو په بنیاد ته یو څیز ښکاره کېږي نه، درته موجوده کېږي نه، ښکاري نه، یو آیډیا شکل کې، یو ویژن شکل کې وي، تصور کې هغه ښکاري نه. یو هغه لفظونه یي او یو هغه لفظونه یي چې هغه د دې دواړو بیلنس وي. او زه په پښتو کې یو مثال در کوم. زما د بدن دی که نه، دا تاسو ته ښکاري، دا باډي ده. نو دا باډي زما کانکریټ لفظ ده. بیا په دې باډي کې دننه روح دی، صحیح شوه. نو دا روح نه ښکاري، هغه ابسټریکټ دی. بیا دا روح او بدن دواړه میلاو کوي، نو د دې دواړو یو بل لفظ راووتو، هغه هیومن دی. نو دا هیومن پر لفظ چې کوم دی، ګوره زما باډي فزیکس او په هغې کې چې کوم ابسټریکټ سول دی او دا هیومن، دا 3 لفظونه، د دې 3 لفظونو په بنیاد به بقایا ټول لفظونو تشکیل کېږي. اوس زمونږ چې کوم ډکشنریز وغیره دي، هغه د دې 3 لفظونو په بنیاد تشکیل نه دی شوی. زه یو بل مثال در کوم. تاسو یو مالداره کس یې، اوس تاسو 10 کورونه دي، صحیح ده. په انګلیش کې 2 لفظونه دي، یو ته وایي هوم او بل ته وایي هاوس، او بل یو لفظ د هغې ته فیملی وایي. نو ستا دا 10 کورونه نه دي، دا ستا هاوسز دي، هاوس. خو په دې 10 وړو کورونو کې ستا فیملی خو نه ده، په یو فیملی کې فیملی ده. نو چې کوم کور کې ستا فیملی ده، هغه ستا د هاوس نه علاوه ستا هوم شو، هوم. ټیک شو. نو په دې کې تاسو چې کله دا لفظونه وګورئ، نو دا فیملی ستا او دا هاوس دا کانکریټ لفظونه، دا هاوس ستا کانکریټ لفظ شو او دا فیملی ستا ابسټریکټ لفظ شو. ولې دا فیملی خو انسانان دي، خو د یو خاص ریلیشنشپ د وجې نه یو خاص ابسټریکټ ریلیشنشپ دی. د هغې ریلیشنشپ د پښتو کې څه وایي یار؟ رشته، یو خاص رشتې د وجې نه هغې ته د فیملی لفظ یا خاندان لفظ ورکړی شوی دی. نو دا خاص رشته چې کوم دی، دا ابسټریکټ ده، دا ښکاري نه، خو لکه رشته ده د خاندان. نو هاوس او کانکریټ لفظ او فیملی یعنی خاندان ابسټریکټ لفظ دواړه میلاو شو، نو یو 3 لفظ ته جوړ شو، هغې ته وایي هوم. نو زمونږ چې څومره د لفظونو تشکیل دی، هغه په دې بنیاد کېږي. اوس تاسو زه مثال در کوم. ریسنټلی اوس طالبان یو ټکی راغلی دی. اوس طالبان د عربو نه راغلی دی، بیا پښتنو ته راغلی دی، مسلمانانو ملکونو کې اخ شوی دی. طالبان د طالب جمع دی او د دې مطلب دی لرنر، زده کوونکی، طلب کول، زده کړه کول، یو څیز حاصلول که نه، صحیح شوه. لرنر په انګلیش کې موږ دې ته لرنر وایو یا ورته سټوډنټ وایو زه، خو زه لرنر یې ښه معنه ده. همدغه ټکې راوچت که او د انګلیش په ډکشنري کې وګوره، په هغې کې به د دې بدل مینینګ. نو دا د انګلیش کې چې کوم دا ټکی راغلی دی د طالبانو یا نور هم داسې نومونه راځي، په هغې کې دا مینینګ مکمل الټه شوی دی، لکه دا ټیرورست دي یا د غله دي، ډاکوان دي، څه شي نوم ډیفینیشن هغې بدل ورکړی دی. نو څه چلو شو، د دې ټکي چې کوم نیچرل اوریجنل مینینګ دی که نه، هغه ګډوډ شو. اوس چې کله هم تاسو د طالبانو ټکی په دې ځای کې وایي، نو یو مطلب به ورکوي،
همدغه ټکي تاسو په امریکا یا بل ځای کې وایي بل مطلب ورکوي. وجه څه ده؟ مخکې چې ما تاسو ته ویلي چې موږ د نیچر په بنیاد خپل علم نه زیاتو بلکې د کلچر په بنیاد زیاتو. نو کلچر داسې جوړ شو چې دا طالبان خلک دا ټیروریست دي. دا یو کلچر مونږ جوړ کړو. څوک تکړه خلک وو، غټ غټ پاورفول خلک وو، هغې دا کلچر جوړ کړو. زمونږ یو ښکلی ټکی و چې د لرنینګ والا ټکی و، هغې مونږ ته ټیروریسته واړولو. نو کلچر دومره بلایند دی بیا چې کلچرلی اوس زمونږ ډکشنریانې هم ټولې نیچرلی نه ډیولپ کېږي، کلچرلی ډیولپ کېږي. لږه چې کومه خبره وکړه چې کوم ټیروریست طالب چې کوم ټکی دی زمونږ په کلچر کې معنا بېله ده او د هغې په کلچر کې معنا بېله ده. نه زمونږ په کلچر کې نه، زمونږ په نیچر کې د طالب معنا د لرنر په نیچر کې، په نیچر کې د لرنر په کلچر په نیچر کې دواړو کې ده. اوس چې کومه نیچر معنا ده هغه په کلچر کې راولي او چې کوم د هغې ده نو هغې ته نوم بدل کړی ده معنا. همدغسې ډېرې خبرې د هغې دي چې د هغې ټیک لفظونه دي، ټیک ټاک لفظونه دي، مونږ بدل کړي دي. فار ایگزامپل نو اوس اگزامپل زه نشم درکولی، خو لکه بهرحال شته داسې لفظونه چې په دې خبرو چونکې زما ذهن ته ډایرکټ اگزامپل نه راځي. زما د خبرې مقصد دا دی چې لفظونه هغه ستا قدرتي انداز کې نه ډیولپ کېږي. ستا ډکشنریانې ستا د کتابونه نه دي، په دې کتابونو کې څومره هم لفظونه لیکلي شوي دي په هغې کې دنیا غلطیانې دي. په کم ځای کې کم نمبر لفظ پکار و، د هغې کم مطلب اخیستل پکار و، دا ټوټل میکس اپ ګډ وډ لیکلي شوي دي. نو لحاظه زما د خبرې مطلب دا دی چې کوم لفظونه مونږ استعمالو د دې د وجې نه مونږ کمیونیکیټ کوو د یو بل سره، چې مونږ پوه شو زمونږ د لفظونو چې کوم ډکشنریانې دي او سکولونو کې کتابونو کې په کوم انداز کې د لفظونه لیکلي شوي دي هغې ګډ وډ لیکلي شوي دي. لکه ما طالب مثال درکړو. بالکل ښه. دویم نمبر خبره دا دی لور بھائی چې دا کوم موجوده تعلیم دی تاسو دې باره کې څه وایي چې دا تعلیم څنګه دی؟ ګوره تعلیم خو چې هر شکل دی ټیک دی. لکه ګوره تعلیم د پیغمبر اسلام په دور کې څنګه ریسرچ کړی زه درته وایم پیغمبر اسلام په دور کې کله په جهاد کې چې کوم کسان ونیولی شو نو هغې څه کسان یې مختص کړو چې تاسو به د زمونږ کسانو ته تعلیم ورکوئ. نو تعلیم خو چې څنګه دی ټیک دی، روان دی. خو که بیا په براوډر شکل کې وګورئ نو زمونږ د موجوده تعلیم چې کوم دی دا ټوټلی ایکسپلیسټ دی. د دې مثال داسې دی لکه اوس زه د چا سره مینه کوم نو د هغه مینې خپل اظهاري او هغه سپانټینیسلی قدرتي کېږي. خو که دا مینه زه په دې طریقه کوم چې زه به پاسم به څنګه او هغې له به خبره په کم ټایم کې کوم، څنګه به کوم، او ټولې خبرې زه د وړومبۍ نه باقاعده په کتاب کې پړاو کوم او پلانټډ یې کوم. نو دا علم تعلیم ما حاصل کړو چې زه به د دې مینې اظهار څنګه کوم. صحیح ده؟ خو دا قدرتي چې کوم ستانه قدرتي راوځي هغې له لاره بنده کړه. په خبره پوه نه شو؟ لکه ایکسپلیسټ دې ته وایي که نه، یو امپلیسټ او یو ایکسپلیسټ. ایکسپلیسټ مطلب دا دی چې هر یو خبره هر یو کار دی ټیک ټاک په ترتیب باندې وشي، په دې طریقه دی وشي او د دې نه اخوا دې خوا دې نه کېږي. 2+2=4 دا ایکسپلیسټ خبره ده. صحیح شه؟ یو امپلیسټ دا ده چې هغه 2+2=4 په ځای باندې 5 6 10 or 11 هر څه چې ته غواړې هغه ریزلټ یې راایستی شي. ډیپینډ کوي ستا په نیچر باندې. لکه اوس دا ریزلټ غلط کېدی شي یا هر یو ریزلټ ټیک دی. لکه لیټ سپوز ته د مینې اظهار کوي ته په یو طریقه کوي، تاسو د بلې په بله طریقه کوي. نو ضروري خو نه ده چې کوم کتاب کې لیکلی شوی ده چې په دې طریقه کوي. کتاب خو هم چا لیکلی دی یار، هغه هم د چا سوچ دی په یو خاص کلچر په یو خاص ټایمینګ کې. زما د خبرې مقصد دا دی چې دا موجوده کم تعلیم دی چې څنګه هم دی ټیک دی، خو که په براوډر شکل کې ګورې نو دا ټوټل ایکسپلیسټ دی او دا نیمګړی دی، انکمپلیټ دی. لکه څنګه په خره باندې تاسو مونږ بار واچو او یو طرف له بار ډیر زیات کړو دا بل طرف ته هغه کي. نو په دې کې نیچرل اسپیکټ په دې تعلیم کې کم امپلیسټ شکل دی هغه بالکل زیرو دی ورکې شته نه. او پښتو کې څه مثال درکم، لکه مونږ زه مثال درکوم په دې تعلیم کې مونږ ته 1 2 3 او ABC په دې دماغ کې را دننه کې په زور په سټک باندې. سټک مطلب دا دی چې ټیسټونه به درنه اخلم، وهم به دی، بیزته کوم به دی، په امتحان کې به دی فیل کوم، ترسټیکرو ما درته په دې ترتیب خیاله ده، په دې ترتیب که تا یې زده نه کړه نو بس ته به فیل کېږي. که د ځان نه څه کریټیو کار دی وکړو، د ځان نه نوې شان کهاني دی جوړه، ته به فیل کېږي. نو ستا دماغ به بند شي، ستا دماغ به صرف ترسټیکرو والا هغه رټه به لګوي او کوم خپله کریټیویټي ده هغه به ته ختم شي. او دا 12-16 سال به مونږ هم دغه کار کوو، 12-16 سال به مونږ د استادانو خبرې اورو، زمونږ دپاره ډېر محترم دي. خو دا د کتاب والا خبرې هم چا لیکلي دي یار، دا هم چا تجربات کړي دي. مونږ به خپلې تجربات د دې دنیا نه کوو، هغه زمونږ تعلیم نه دی.
د په کلو کې وادونه څنګه کیږي د ټول سیزونه څنګه کیږي دا ټول سیزونه که زه کتابونه کې ولیکم نو 50,000 نه زیات کتابونه ورباندې لیکل شي دا به څوک یادوي بیا تاسو اوس وایئ چې مثال دا چې کوم تعلیم دی موجوده تعلیم چې کوم روان دی که نه دې کې څنګه چینجنګ راوستل په دې کې پکار دی چې په سکولونو کې په دې کې غواګانې په دې کې بیزي په دې کې ګډي په دې کې چمنونه په دې کې د ټوله دنیا موجوده وي او ازادي د خلکو ده چې تاسو وګورئ د مختلف سیزونو ایکسپیرینس کې د چا کتابونو ریډینګ ضرورت دي دا ګوره د انسانان نه دي په دې په غټ سکولم ضرورت جوړیږي اف کورس تاسو سکولونو خو دومره د ماچس ډبې دي او د ماچس د غاغانو فرم جوړوي دغه مخ فرم جوړوي هر شی به جوړي د ماچس په ډبې کې د چنډخه ولا مثال د کوي چنډخه د کوي ولا مغ ورکوټي دماغ به جوړيږي دا د ماچس ډبې دي په دې ماچس ډبو کې د ماچس ډبې په شان دنیا به جوړيږي دا تاسو لارې کوسي وګورئ ټول تنګي دنه خسته کروڑونه خرچه کوو بار زمونږ لارې کوسې تنګي زمونږ کومي شهراغات نه زمونږ ګراوندز نه پلی ګراوندز نه زمونږ هغه د وطن غټه ښکلا بالکل شته نه ولې چې 1 2 3 او دا سیزونه په زور دنه کړي دي ای بی سی او البته په زور دنه کړي دي نو دنه زمونږ د هغه چې ورته وي د تعلیم زمونږ زیات دی او دغه تعلیم مطابق زمونږ بهر د قدرت مطابق د نیچر مطابق هغه ژوند نه دی دا تاسو څنګه چې د مثال بدلون شي بدلون دا دی چې ستا په سکولونو کې د دنیا چې څومره ضرورت دي هغه ټول به ستا سکول پوره کولی شي غر به وي ځنګل به وي ورکې روډ به وي غټ میپینګ به وي ورکې لکه اوس تاسو د انګریزانو یو کس و هغې ټویې به جوړولې کلونې هغې ډېر محنت کولو د هغې نه بعد هغې بیا څه ټویز کول هغې نه بعد د هغې ټویز د وجې نه هغې د سټوډنټانو مطلب د سکولونو حصه جوړه شوه په هغې کې بیا دې ماشومتوب کې ماشومانو به غټ کورونه به جوړول پلانینګ به کول روډ به داسې دا به داسې دا ټول څیزونه به ماشومانو په ورکوټوالو کې دې پلان کوي مونږ په ورکوټوالو کې بي سي وردن نه کړو نو که دا ټول هر څه د دنیا مونږ سکول ته نشو راوړی ایټ لیست د دې هغه ماډل خو په سکول کې کېږدو که نه لکه د غواګانو لکه اوس مکه ده مدینه ده د هغې ماډل تاسو کېږدئ وګورئ خلک څه چل کوي دا کم ځای دی لکه پریکټیکلي ورته وښیئ زما د خبرې مطلب دا دی لکه تاسو دا وایئ چې کوم دا ستاسو سوچ دی که نه دا چې کوم تاسو په دې خبره باندې ریسرچ کړی دی چې دا تعلیم دا نظام ټیکنیک چې کوم تاسو وایئ که نه نه غلط نه دی نه غلط خو نه دی که نه خو انکمپلیټ دی که نه تاسو چې انکمپلیټ دی که نه او چې کوم ستاسو سوچ دی که نه نو دا او دې کې فرق څه دی لکه مثال فرق دا دی چې دا زه څه کومه خبره کوم په دې کې ستا نیچر او موجوده کلچر دا ایجوکیشن چې دا ټول کلچر دی ګورئ کلچر دی دا نیچر به بنیاد دی نه صرف بایولوژي کیمستري او فزیکس دا د نیچر به بنیاد ده بګی چې څومره هم دی د آرټ دی کلچر دی او غلط نه دی کلرفول دی ډېر ښایسته دی خو په کم وخت کې انکمپلیټ هم دی او د نیچر باندې بره راغلی دی په کم وخت کې کم نمبر آرټ پکار دی دا ځان له کیسه ده په یو ټایم کې د یو نمبر آرټ ضرورت دی په بل وخت کې د بل نمبر آرټ ضرورت دی ګوره دا اوس تاسو ته موبایل پروت دی په دې ټایم کې کیدای شي د دې آرټ ضرورت دی او دې نه مخکې کیدای شي خلک به دا ټولې خبرې به په پنسل یا په دې څیزونو به یې لیکلی نه نو اصل کې زما د خبرې مقصد دا دی چې آرټ چې کوم دی که نه دا د وخت سره سره دا ایوالو کیږي او نیچر چې کوم دی دا څه شي کېږي نیچر هم ایوالو کېږي سوري آرټ چې کوم دی هغه چینج کېږي را چینج کېږي نیچر ایوالو کېږي دواړو کې فرق دی کلچر بدلیږي را بدلیږي داسې چې د دې رنګونه دي مختلف په یو وخت کې به یو نمبر کلچر وي په بل وخت کې به بل نمبر وي د یو جیوګرافیکل کنډیشنینګ د وجې نه به یو نمبر کلچر وي دا اوس ګوره د غرونو علاقه ده دلته به ځان له کلچر وي نو دا ټول کلچر چې کوم دی دا کلرفول دی دې ته ډایورسټي وایي ډایورس دی مختلف دی دا به بدلیږي را بدلیږي نیچر چې کوم دی دا ستا بدلیږي نه چینج کېږي نه نیچر ایوالو کېږي